الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. د سیرت مختصر درسونه شروع. ابراهیم علیه السلام دیتا د انبیاء پلار ویل کیږي ځکه د ابراهیم علیه السلام نه وروسته چې کوم نبی راغلی دی نو هغه د نسل نه دی. الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام بچی ورکلی و چې هغه د عربو نیکه و او د هغه په نسل کې نبی صلی الله علیه وسلم هم دی او دارنګې بل زوی اسحاق علیه السلام و چې یعقوب علیه السلام د هغه نه و او هغه ته لقب ورکړی شوی په اسرائیل باندې د وجې نه د بني اسرائیلو نسبت هغه ته کیږي. بهرحال ابراهیم علیه السلام الله رب العالمین راولیږه. قوم یې د بوتانو عبادت کاوه، پلار یې د بوتانو عبادت کاوه. راغې دعوت یې ورته ورکه چې پلاره ای قومه تاسو د دې شکلونو عبادت کوئ، د دې بوتانو عبادت کوئ، دا خو هیڅ هم نشي کولی. د الله بندگی وکړئ، د الله عبادت وکړئ. پلار ته ځان له نصیحت وکړو او دا یې ورته ویل چې ای پلاره ته ولې عبادت کې دغه شي چې نه څه اوري نه څه ایني نه ستا نه څه ضرر در پکولی شي نه څه پیدا در کولی شي. ای پلاره د شیطان عبادت مه کوه، شیطان د رحمان ذات دپاره نافرمانی کوونکی دی. او دا یې ورته ویل چې ای پلاره زه یېرېږم تا ته به د رحمان ذات د طرف نه عذاب ورسیږي. بهرحال دا دعوت یې ورکاوه. پلار یې ورته ویل چې زما نه جدا شه، زما د کور نه وځه. ابراهیم علیه السلام ووته او د دې خلکو یوه ورځ وه چې په هغه ورځ کې به دیو خپل احتفال ته تله، خپل اختر او خپل خوشحالي به یې مناوله. هغې ته لاړ ابراهیم علیه السلام، راغی هغه معبد ته، هغه عبادت خانې ته، تبرګی یې ورسره راوړ او ټول بوتان یې مات کړه. یو غټ بوت و چې هغه یې پکې پرېښودو او تبرګی یې د هغه په غاړه کې واچو. دیو چې کله راله ویې کتل چې بوتان خو ټول نسکور پراته دي، دارنګې پاستر پراته دي، مات شوي دي. نو دیو ویل چې دا کار چا کړی، دا خو ډېر غټ ظالم دی. نو بیا یې دا وویل چې سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، موږ اورېدلي د یو ځوان نه چې د دې ذکر به یې کاوه چې هغه ته ابراهیم ویلی کېږي. نو دیو ویل ریولئ او دارنګې خلک هم راجمع کړي چې تماشه وکړي. ابراهیم علیه السلام یې راوستو، ویل تا ولې زمونږ د دې الهه او خدایانو سره دا کار کړی؟ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، آیا تا دا کار کړی زمونږ د خدایانو سره ابراهیمه؟ نو ابراهیم علیه السلام ورته جواب ورکو بل فعله کبیرهم، بلکې کار کړی دی د مشر چې دا دی او تپوس ته وکړي که چېرته خبرې کولی شي. نو هغو خبرې نه شوې کولی بوتانو، هغه خو د ګټو نه ساز شوي د خټو نه ساز شوي وو. نو سرونه یې ښکته کړه او په خپله د ځانونو سره دا وویل چې دا خو موږ غټ ظالمان یو، ځکه د هغه شي عبادت کوو چې د ځان حفاظت نشي کولی. بهرحال دی ویل چې ابراهیم علیه السلام وسېځئ. راجمع شو، ابراهیم علیه السلام یې اور ته ګزار کړه. الله رب العالمین یې هلته حفاظت وکړو. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. الله رب العالمین ورته ویل چې اوره یخ شه او روغ شه په ابراهیم علیه السلام باندې. الله رب العالمین ته بچ وساته، محفوظ یې ته وساته، الله یې مدد وکړو. دارنګې د نمرود سره مقابله وکړه، الله رب العالمین یې مدد وکړو. نمرود کافر ویل چې زه ژوندي کول او مړه کول کوم. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې زما رب هغه ذات دی چې ژوندي کول او مړه کول کوي. نو دې کافر بادشاه بس د جیل نه یو دوه کسان راوسته، یو یې مړ کړ او بل یې پرېښو. وایي ګوره زه مړه کول او ژوندي کول کوم. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې الله رب العالمین نمر راخیجې د مشرق نه، ته د مغرب نه راوخیجوه. نو بیا ورسره جواب نه و، چاړه دا کافر بیا ورسره جواب نه و. الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام حفاظت وکړو او دارنګې امتحانات په ابراهیم علیه السلام باندې رال. یو امتحان به دام راغلی و چې د ابراهیم علیه السلام سره خپله بیبي وه ساره ابۍ او یو بادشاه ظالم و چې کله به یې داسې ښایسته ښځه ولیده نو هغه به
ځان سره کوله او بدکاری به ورسه کوله. ابراهیم علیه السلام بیبي سارا به دې ته هم لاس وراچاو، لیکن الله رب العالمین د سارا به حفاظت وکړو او دغه بادشاه باندې څه چل وشو وغورځېد او سارا به ته الله رب العالمین محفوظ کړه. سارا به دعا هم وکړه چې یا الله ته دا مه وجنه، بیا به دا خلک وایي چې دا دی وجلی دی. یو کرته دوه کرته درې کرته د هغه بادشاه را کار وکړو، لیکن هغې باندې به دغه چل کېده چې غورځېده به، خپې به یې ټکولې، لیکن په سارا به ته لاس نه ور رسېده. الله رب العالمین حفاظت وکړو. هغه بادشاه د دیو هغه قدر ورته معلوم شو، د دیو هغه شان ورته معلوم شو چې دا ډېر اوچت خلک دی، ځکه چې زه کله لاس ورخوا کوم، لاس ور رسوم، نو زه غورځېږم، ما باندې څه چل کېږي. بهرحال د دیو د احترام او د قدر د وجې نه هاجر آبی دا ورته د بادشاه ورکړه. بیا د ابراهیم علیه السلام بچی نه و، د سارا آبی بچی نه و، نو سارا آبی د هاجر نکاح او واده د ابراهیم علیه السلام سره وکړو او بیا وروسته الله رب العالمین وله بچی ورکړه. سارا آبی ته اسحاق علیه السلام ورکړو او هاجر ته اسماعیل علیه السلام ورکړو چې دا واقعه به ان شاء الله ذکر کیږي. ابراهیم علیه السلام واقعه ډېره اوږده واقعه ده، خو موږ یې مختصر ذکر کوو او ان شاء الله باقی نوره هغه په بل درس کې ذکر شي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.